تاسو ما مخکې واقعه بیان کړې وه چې وړوکی هلک و د پاکستان او امریکې ته تللی او د دنیاوي تعلیم حاصلولو دپاره یونیورسټۍ کې و. هغه به د سهار راتلو یونیورسټۍ ته، نو د یونیورسټۍ یو جینۍ وه، هغه پې چې کوم دی دغه ورسره مینه پیدا شوې وه، محبت پیدا شوی و. نو بهرحال هغه جینۍ به ورته روزانه په لاره کې ولاړه وه. دغه هلک ډېر نیک انسان و، اوس په زړه کې د الله یره وه. نو دی چې په دې لار باندې تلو، نو هغه جینۍ به ورته ځان ډېر ښایسته کو، ځان به ورته سینګار کو چې دی به ما ته وګوري او ما سره به مینه پیدا شي. خو بهرحال دا نوجوان هلک دی به په دې لار تلو، سر به یې ښکته کړی و، د الله تعالی ذکر به یې کوو او یونیورسټۍ ته به تلو. روزانه دغه معامله او روزانه به دغه جینۍ ورته ولاړه وه. بیا د جینۍ سوچ وکړو چې څونه ورځې کېږي زه دلته ولاړ یم او دا ما ته بیخي ګوري نه. نو څه ورځې پس چې کوم دی دغه جینۍ ورته ولاړه، دغه هلک تېرېږي، نو ده ورله اواز ورکړو. نو هغه هلک چې کوم دی هغه بیخي د اواز واورېدو، خو بیخي چې کوم دی هغه ته ونه کتل، سیده خپل لارې ونیوله لاړې. بیا داسې شوه د دې نه پس دا جینۍ په لار ولاړه وه، دغه هلک به دې لار باندې به تلو، حتی چې دا جینۍ راغله او د هلک یې د لاس نه ونیو، ورته وایي زما ستا سره مینه ده، محبت دی، او زه څو ورځې کېږي زه دلته ولاړ یم، زه تا لپاره چې کوم دی ما اواز هم در کوم، نو ته چې کوم دی ما ته بیخي نه ګورې، دا څه وجه ده؟ هغه ورته وایي زه مسلمان یم. صحیح ما؟ او زمونږ په قرآن کې دا راغلی دي چې تاسو په لار تېرېږئ خپل نظر ښکته ساتئ او د الله نه یریږه مه. نو په دې کې دا زنانه ورته وایي چې زه تا سره نکاح کول غواړم. هغه ورته وایي چې که ما سره نکاح کوې نو یو شرط به شرط څه؟ ته به مسلمانېږي، ته به مسلمانېږي. نو هغه چې کوم دی مسلمانه شوه او نکاح یې ورسره وکړه. هم د دغه ښځې د وجې د ده چې کوم خاندان کې نور خلک وو هغه هم اکثر مسلمانان شو، د ده بچي هم چې کوم دی څه شو؟ مسلمانان شو. اورېده؟ دا د څه د وجې؟ دغه یو عمل و، اورېده که نه؟ نو بهرحال په دغه هلک باندې امتحان و، ازمایش و، خو دی په دغه امتحان کې څه شو؟ پاس شو. اورېده؟ نو بهرحال چې انسان په لاره تېرېږي خپل نظر د ښکته ساتي. قرآن کې باقاعده راغلی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي چې قل ورته ووایه قل للمؤمنین، مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم، چې تاسو کله په لاره باندې ځئ خپل نظرونه ښکته ساتئ. اورېده که نه؟ اوس د زنانه د سړو دپاره څنګه امتحان دی؟ نو په دې کې بل هغه کې راځي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. مطلب دا چې تاسو د دنیا نه ځان وساتئ. د دنیا هم دا فتنه او ازمایش دی. کله کله د دنیا محبت د انسان په زړه کې دومره سوا شي چې د هغې د وجې د انسان چې کوم دی د عباداتو نه پاتې شي، د اعمالو نه پاتې شي، او دغه شانتې مختلف ګناهونو کې هغه انسان اخته شي. نو دنیا سره محبت ساتل نه دی پکار. څنګه چې فرعون هغه دنیا سره مینه کړې وه، محبت یې کړی و، هغه په دنیا کې څه شو؟ تباه او برباد شو. دنیا هم تباه او آخرت هم تباه. دغه شان قارون چې د هغه دومره مال ورسره چې د هغه د خزانو چابیانې دا به چې کوم دی پاسونو باندې راګرځول. خو بهرحال د دنیا سره مینه وه، محبت وه، هم په دنیا کې هم تباه شو او آخرت هم تباه ده. نو دنیا سره مینه ساتل دا صحیح نه وي. بس چې الله رب العزت تعالی څومره درکوي د ضرورت مطابق هغه چې کوم دی استعمالوه او خپل مقصد به آخرت ګرځئ. خپل مقصد به نن سبا خلکو دا خبر ورته کړې ده، خلکو دنیا مقصد ګرځولی. سحر اوځي او ماسوتن راځي، په دغه دنیا پسې ورپسې مونځ تېري، ذکر تېري، هېڅ هم نه وي، بس په دغه دنیا پسې. اورېده؟ نو دنیا داسې ده چې دله ته څونه ځان ورکوې دی ستا نه تښتي،
او چې څومره ته ځان سره ټکې دا پتا پسې راځي. مثلا تاسو چې کوم لوی علماء کرام دي تاسو وګورئ هغوی ته الله تعالی څنګه مال او دولت ورکړی. خلک راځي ورته په لکونو روپۍ ورکوي. مولانا صاحب دا واخله ګاډی ورته خلکو اغستی، کپړې ورته خلک الی. هغه د دنیا نه ځان سره ټکوي او دنیا په هغه پسې راځي. نو چې انسان په دنیا پسې ورپسې دا به ته منډې وي تختې به ته وامرې ده بس